السلام علیکم. یو ویډیو په دې موضوع باندې ما په اردو کې کړی و، خو څو دوستان وایي چې یاره جی دا په پښتو کې موکه چې زموږ د پښتانه رونه په دې باندې پوه شي. په دې تیرو 2 ورځو کې یو دوه ډېر ناشنا کارونه وشو. یو دا چې د IMF وفد زمان پارک ته لاړو او د عمران خان سره ملاقات وکړو او دې کار سره د حکومت هغه کم بیانیه چې وا چې عمران خان ملک دشمن دی، غدار دی، د پاکستان سوچ نه کوي، هغه ټوله بیانیه تباه شوه. هغوی ولې دغه وکړو، د زمان پارک کې عمران خان سره ملاقات وکړو؟ د هغې بنیادي وجه دا وه چې په عمران خان په میډیا پابندي ده او حکومتي وزیران روزانه لسته پریس کانفرنس کوي چې عمران خان ختم شو، عمران خان ماینس شو، پارټي ختمه ده، ځکه چې پارټۍ ماتولو دپاره څومره کوششونه وکړو په دوړه دباو باندې د هغه د پارټۍ نه هغه د هغه لیډران واړول. نو هغوی دا خیال دی چې بس مونږ دا هر څه ختم کړی عمران خان او صرف 2 پارټیانې به مسلم لیگ نون او زرداری او چې څوک الیکشن وګټي مولانا صاحب بوله په تحفه کې ملاو شي. خو زمینی حقیقتونه د ګراوند ریالیټیز چې څه ته وایي جدا دي او هغه انټرنیشنل ادارې په هغې یقین کوي کم چې صحیح خبر دی. صحیح خبر دا دی چې هغوی ته پته ده چې عمران خان پارټي اوس هم په څلورو صوبو کې ټول نه پاپولر پارټي ده، د ګراوند سپورټ هغه سره دی. څومره چې انټرنیشنل سروې شوي دي پای کې د عمران خان پاپولریټي د 70% نه سیوا ده. نو حقیقي د پاکستان د عوامو نماینده کو څوک دی هغه عمران خان دی او کو کلم صفا الیکشن وشو چې دانلی پکې نه نو د عمران خان د راتلو چانسز ډیر زیات دي. په دې وجه هغوی د خپل لون ګارنټي د عمران خان نه غوښتا کو بیا د الیکشن وشي او حکومت راشي د عمران خان نو چا به زموږ سره څه کوي. یو دا خبره وه او عمران خان هغې کې ډېره صحیح خبره وکړه د هغې IMF د لون نه پس د ملاقات نه پس هغه دا ووایي چې کله د FATF میټینګ او موږ قانون سازي کوله نو دې اپوزیشن په اسمبلی کې دا بلیک میلینګ کو چې اول زموږ کیسونه ختم که بیا به ستا حمایت کو. خو زه دا بلیک میلینګ په دې نه کومه چې دلته کې زما د ملک خبره ده او زما ملک ډېر په مشکل حالاتو کې دی. نو موږ IMF ته ووایي چې دلته 3 مسلې دي. یو دا مسله ده چې رول اف لا نشته، سیاسي بیچینی ده او دویمه ده چې د الیکشن نه دوی تختی. نو مونږ حمایت کوو خو د الیکشن تاسو د دوی سره وعده تیواله. دویم کار دا وشو چې صحافیانو یو ګروپ تللی دی برسلز ته او هلته کې د یورپی یونین د سفیر سره ملاقات شوی دی. هغوی دا دورې په دې باندې کوي چې د مختلف ملکونو ته دوی یو خاص سټیټس ورکړی او هغې ته وایي GSP پلس جنرالایز سکیم آف پریفرنس. دې کې دا چل کوي چې کم زموږ ته غریب ملکونه دي دوی ته یو خاص رعایتونه ورکړي چې ته خپل مال زموږ منډیانو ته یورپی یونین کې تاسو ته پته ده 30-32 ملکونه شامل دي هغې ته چې ته کم مال رالیږي نو هغې باندې به ټیکس فری یا به پې ټیکس ډېر کمي. نو په دې کې زموږ تاجرانو ته ډېره فایده ده او د هغوی ملکونو ته پکې هم فایده ده چې عام خلکو ته ارزان پروډکټ ملاو شي. زموږ د یورپی یونین سره تجارت چې دی هغه د 8 ارب یورو دی. مونږ د دغه نه 1 ارب غواړو د IMF نه او څومره مینتونه کوو او دغه لون چې کم زموږ ایکسپورټ چې دی یورپی یونین ته هغه 8 ارب یورو دی. خو هغې کې یو ناشنا کار دا وشو چې هغوی وی چې کم جایزه رپورټ دوی پیش کوي او په دسمبر کې به دا اګریمنټ رینیول کیږي کم چې 10 کاله دپاره مخکې و اوس به مخکې رینیول کیږي. نو هغوی وایي چې د 9 مۍ نه پس چې دا کم واقعیات په پاکستان کې شوي دي دا ډېر تشویشناک دي او اوس موږ په خپل ریپورت کې دا ټول اقدامات شاملو. بیا د دې کاپیانې جوړ شي او د یورپی یونین ټولو ممبرانو ته ولیږلی شي او چې کله په دې کې په اسمبلی بحث کیږي نو دغه ریپورټ پکې مخې ته ږدي. تاله چې کله GSP پلس سټیټس درکوي نو تا باندې 27 پوینټس به ته شرایط منې کم چې انټرنیشنل د هغې یو اګریمنټ دي. په هغې کې مین شیزونه
دي هغه انساني حقوق دي، ماحولیات دي، لیبر لاز دي، چایلډ لیبر دی او د فریډم اف سپیچ دی چې هر چاته ازادي. پاکستان کې د 9 مئی نه پس په صحافیانو یا په میډیا چې کم پابندیان دي یا سنسرشپ د ښکاری نه، خو ټولو ته پته ده چې په چا پابندي ده او د انساني حقوق چې کم خلاف ورزیانې کیږي په دې باندې هغوی ډېر تشویش اظهار وکړو او دا د پاکستان دپاره ښه خبره نه ده. ځکه کو چېرې د سټیټس زموږ نه د جی اس پی پلس لر شي نو 8 اربه یورو نقصان به وشي. دلته په لکونو خلک د دې کاروبار سره وابسته دي او هلته کې چې کم خلک دا مالونه راغواړي او تقسیموي د هغوی ته به هم ډېر نقصان وشي او دا به د څه وجې نه کېږي؟ دا به زموږ د دې حکومت نه، نااهلۍ نه، د سیاسي تشدد نه، جبر نه، ریاستي چې کم جبر په سیاسي کارکنانو کېږي، په میډیا پابندیانې دي، د دې د وجې نه به کېږي. نو د خدای دپاره د پاکستان سوچ وکړئ، تاسو د خپل وړو وړو مفاداتو دپاره د پاکستان دومره غټ نقصان مه کوئ چې زموږ نه ستاسو د اقدامات په وجه د جی اس پی سټیټس لاړ شي نو پاکستان ته به نور ډېر زیات نقصان وشي او الریډي زموږ معیشت ډېر په نقصان کې روانه دی. بیا به د دغه وینټیلیټر نه زموږ معیشت نشي راوتی. تاسو کو خیال کړئ مونږ 1 ارب ډالر دپاره آی ایم ایف ته ناست یو، خو په دې تیر 14 میاشتو کې په ریمیټنسز کې کمې راغلې، کم پاکستانیان چې پیسې رالیږي او دویمه دا چې په ایکسپورټ کې زموږ څومره کمې راځي. د دواړو ځایونو کې مونږ 2 ارب ډالره بایللي دي. نو 1 ارب ډالر د هغوی نه راالو او خپل هغه تیار کاروبار چې مو 2 ارب ډالر په هغې کې مونږ کمې کړی. نو خدای دپاره دا ټول پاکستانیان ډېر محب وطن دي، دا ټول خلک د دې ملک سره ډېر مینه کوي او پاکستانیان د دې ملک سره ډېر جذباتي مینه ساتي. دا کم چې په ټوله دنیا کې نن سبازي روان دي دا د مجبورۍ نه روان دي. کاروبارونه تباه شو، روزګار نشته، دا خبرو کولو ازادي نشته. کو خبره دې وکړه سبا د باندې اف آی آر درج کیږي. نو د خدای دپاره د دې ملک سوچ وکړئ. هر محب وطن ډېر پریشانه دی په دې حالاتو باندې، ځکه چې موږ رونه خویندې، کو بلوچي دي، کو پنجابي دي، کو پښتون دي، کو ګلګیتي دي، کو کشمیري دي، کو د پښتون دی، کو سیندی دی، هر یو چې دی دا ټول د دې ملک سره ډېره مینه کوي. نو کم چې فیصله ساز دي، کم چې په بندو کمرو کې فیصلې کوي، خدای دپاره د دغه کمرو نه راوځئ، د عوام اواز واورئ. حقیقي نمایندگان چې کوم منتخب شي هغوی له اقتدار ورکړي چې هغوی د عوامو د مفاد فیصلې وکړي او دا مهنګایي ختمه شي، بېروزګاري ختمه شي او د خلکو مشکلات ختم شي. زموږ ډېر ګلې ګلزار ملک دی خو د څه خاص خلکو د لاسه ډېر په تکلیف کې دی. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. کمنټ پې لازمن وکړئ چې ما ته پته لګي چې تاسو دا ویډیو ګورئ او تاسو ترې څه زده کوئ. کو تاسو په څه خاص موضوع باندې ویډیو جوړول غواړئ نو ما ته په کمنټس کې هغه لازمن ولیکئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.